السلام علیکم ملګرو. پېښور زلمي به مقابله ملتان سلطان. پېښور زلمي میچ ولې بایلو؟ کمې غلطیانې پېښور زلمي میچ کیپټن نو شو بابر اعظم نه بیټینګ آرډر کې څه غلطیانې وي جی اور ملتان سلطان داسې کم پازیټیو پوینټ ګین کړی دی چې هغه دومره غټ سکور وکړو 210 رنز. بیا 210 رنز چې سکول پېښور د پاره ور مشکل شو. ویډیو مکمل وګورئ، په دې باندې به خبره کوم. مکمل سکور کارت در سره هم شریک کوم هغه خلکو د پاره چې کوم خلکو میچ نه دی کتل، چې کوم خلکو میچ کتل دي او سکور کارت کتل نه غواړي نو ویډیو سکپ کولی شي. راځئ د ویډیو طرف ته راځو چې پهله نه کوم کسانو میچ نه دی کتل. ټول پهله که تاسو وګورئ ملتان سلطان 210 رنز کړي دي، صرف اور صرف 3 کھلاڑیان آؤٹ او 20 اوورو کې مکمل. وګورئ مسعود چې کوم دی شان مسعود چون کې ډېر سلو سٹارټ ایستلی 25 بال باندې جیما شان مسعود 20 رنز کړي، سټرایک ریټ صرف اور صرف 80 رنز. رضوان چې کوم دی آوټسټینډینګ ریزلټ بیټینګ نن کړی دی 42 بالو باندې 66 رنز 157 سټرایک ریټ سره بیټینګ جی. رسو چې کوم دی د یو ډېر ښه فارم هیټر ملاو شوی دی جی. الویز پی اس ال که تاسو ګورئ رسو چې هر ټیم کې د ښه پرفارمنس کړی دی. رسو په یوازې ځان له میچونه ګټلي د ټیم دپاره. دا پیره هم ښه آوټسټینډینګ فارم کې دی، په 36 بالو باندې 75 رنز کړي دي. ډیوډ میلر چې کوم دی 14 بالو باندې 23 رنز، پولارډ 6 بال باندې 15 رنز. اخرنی درې بیټسمنان که تاسو ګورئ د یو سټرایک ریټ 208 د یو 164 د یو 250. دا چې کوم دی د پېښور زلمي د بادارانو تبعی صرف د درو بیټسمنانو کوي. رضوان هم ښه بیټینګ کړی، خو د ښکته درې بیټسمنان چې کوم دي د پېښور زلمي د بادارانو تبعی کړی. اوس د پېښور زلمي بیټینګ بالینګ چې تاسو ګورئ وهاب ریاض 4 اوور 44 رنز ورکړي دي. خرم شهزاد 4 اوور 49. خرم شهزاد چې کوم دی 9 بال هم کړي دي. نیشم 4 اوور 40. سفیان مقیم 4 اوور 36. سلمان ارشاد 4 اوور 38 رنز ورکړي. ټول ښه بالینګ چې کوم کړی دی هغه سفیان مقیم کړی دی. ښه نه دی خو بیا هم 9 ریټ سره د بالینګ کړی جی سفیان مقیم. اوس که راشو د پېښور زلمي بیټینګ طرف ته، نو دې ځای کې زه تاسو له د پېښور زلمي بیټینګ کې چې کوم ټویسټ دی، مطلب چې کوم ځای کې دی له ایرر دی. ګوره محمد حارث، بابر اعظم او سایم ایوب او کیډمور چې کوم دی دا ستاره وان ډاون بیټسمن دی، به ته وان ډاون راوباسي د لږ ټایم ملو شي نو دی بیا هیټینګ کولی شي. اوس سایم ایوب چې کوم دی تا په وان ډاون کړی، چونکې سایم ایوب چې کوم دی دا یو ډېر ښه اوپنر بیټسمن دی. خو هلته بابر اعظم هم دی اوپننګ کې، محمد حارث هم دی. دې دواړو کې چې یو کس ښکته راولي نو بیا کیډمور نمبر 3 لځي، نمبر 4 لځي. سوري کیډمور چې کوم دی ته به خامخا دی په وان ډاون راوباسي، د سیټینګ کې لږ ټایم لګي. اخره کې چې بیا روزي نو بیا خامخا هیټ کوي. تا وګوره کیډمور چې کوم دی 6 بال 3 رنز کړي دي، غلط شاټ ووالو میډل نشو کیټ شو جی. نو کیډمور په کار چې دی وان ډاون شي، چوس وان ډاون کې کیډمور نو څوک په ډراپ کې سایم ایوب الریډي ته ښکته نور نشي بوتلی دی چې ښکته وزرې تا له پرفارمنس نه کوي. دا یو اوپنر دی. نو کیډمور او سایم ایوب کې دی له پکار چې په دې باندې کوچ له پکار دی، بابر اعظم له پکار دی چې په دې باندې فکر وکړي. یا بابر اعظم دی راښکته شي میډل آرډر له دې بیخي راشي، نمبر 5 له دې راکوشي، د سایم ایوب نه پس روزي. محمد حارث او سایم ایوب که چېرې دی اوپنران که که نو دی 6 اوور درله وویل، 6 اوور پاور پلی کې درله دی 80-90 رنز کوي. دا داسې خطرناک هیټران دي جي. نو که چېرې محمد حارث او سایم ایوب ته اوپنران که ورپسې کیډمور که ورپسې بیا بابر اعظم شي که نه نو بیا به لږه لوبه سمه شي. خو تاسو وګورئ 154 رنز جوابي کاروایي کې پېښور زلمي کړي دي په 18.5 اوور کې چې ټول کھلاړیان اوټ شو. میچ چې کوم دی په 56 رنز باندې بایلو جي. 56 رنز باندې د رن ریټ ته ډېر زیات نقصان ملاویږي په دې دومره هاي دغه کې چې ته میچ بایلې. نو رن ریټ په هم ډیمیج شوي وي. را به شو د دغه بالینګ به وګورو د ملتان سلطان چې احسان الله پکې بیا یو آوټسټینډینګ بالینګ کړی دی په 4 اوورونو کې 24 رنز اور 3 وکټ یې بیا ایستلی جي. خوشدل شاه 2 اوور 17 رنز، سمین ګل 2 اوور 26 رنز، کارلس بریتویت 3 اوور 22 رنز، احسان الله خود لموی عباس افریدی 3 اوور 33 2 وکټ، اسامه امیر 4 اوور 22 3 وکټ. اسامه امیر او احسان الله ولا ډیسټرکټیو بالینګ کړی دی چې د پېښور زلمي چې کوم بیټینګ دی هغه له دې دوو کسانو تباه کړی دی. کیلن پولارډ 1 اوور 6 رنز. دا د پېښور زلمي او د ملتان سلطان کمپلیټ سکور. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.